ایو نوجوان یو حسین نوجوان زما محترم الله ولا ډیر حسن ورکړ ناسا په بیماری رااله او انا لله و انا الیه راجعون په قبر ورته لیکلو لکه د ګل غوندې دنیا ته راغلی لکه د ګل غوندې دنیا ته راغلی ما خندلې قدر نه و خزان راغی مرګم پرېږدي نه نو دینه ښه نه ده چې د الله په دین ځان قربان کړو دینه ښه نه ده چې په دین غیرت وکړو دینه ښه نه ده د محمد رسول الله په ناموس باندې راپاسو دینه ښه نه ده چې یو سړی د صحابو او د صحابیاتو متعلق ګستاخي کوي او د هغه خوله ماته کړو یو سړی د محمد رسول الله هغه چې کوم دی پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه اخري پیغمبر یم ما نه پس به بل نبی نه راځي او یو کس دا وکړي او مخې سره دی ولا خوله ماته کړې او بس آخرت ته ولا تشکیل وکړي چې ځه ما تاسو ته مخکې جمعه کې چې کوم دی د هغه زنانو قربانۍ او هغه جذبات او غیرتونه بیان کړي چې ام عماره یو زنانه ده او خبر ورته کېږي ستا بچی د کافرانو په جیل کې دی سترګې تېنه ویستلې غوږونه یې تېنه کټ کړل لاسونه یې تېنه کټ کړل خپې تېنه کټ کړلې په ژوندانه باندې تېنه سرمن ویستله او هغه څه وایي لهذا اليوم ارضعته همدغې ورځې دپاره ما خپل بچي له پۍ ورکړي قربان د هغې د دې جذبونه زموږ زنانه ماشوم به زنګوي هله پیشو راله د پیشو ته درون لباس واچوه خپل بچي په سر باندې پټکې کېده خپل بچي له لاس کې تسبیح مسواک ورکه خپل بچي ته د محمد رسول الله سیرت د صحابو سیرت قربانۍ نه ورته بیان کا چې بچیه صحابه ډرپوکه نه وو صحابه غیرتیانو د الله په دین بې غیرت کولو بچیا ورې د سینې پۍ مې نه دي در بخلي که چېرته د دنیا دپاره دې ځان وجلی د الله په دین باندې ځان قربان کا چې په کوم ځای کې د دین چا ګستاخي کړې وي د قرآن چا ګستاخي کړې وي د جومات د امام د عالم د دین اسلام د محمد رسول الله بچی زما تاسو ته اجازت دی بچی داسې تیار کړي دا بچی موږ او تاسو له چا راکړي دي الله دا نعمت راکړی دی الله یې راکولی شي واپس یې نشي اخیستی الله یو نعمت درکولی شي واپس یې نشي اخیستی هغه الله دا نعمت اخیستلی هم شي الله چې د څه دپاره ما او تا دې دنیا ته رالیږلي یو الامر بالمعروف والنهي عن المنکر خو طرف ته به خلک رابلو بدو نه به خلک منې کوو ها چې څوک په خبره پوهېږي خپله به د بد کار نه چې کم دی منع کېږي به او چې نه پوهېږي بیا چې هر رقم مسله زما او ستا مخې ته راځي بیا به الله زما او ستا مدد کوي زما او ستا یریږو به نه چې زموږ او ستاسو په کچرو کې او په دې تاڼو کې چې کوم خلق ناست دي الحمدلله دا مسلمانان دي دي که نه دي دا کلمګو دي دا د محمد رسول الله امتیان دي که دا ما او تا باندې ظلم کوي بلکل ستا ظلم ته زه خوشامدید وایم د قیامت په ورځ به څه کې د الله په حضور کې به دې پیش کوم چې الله ما ستا د دین پیغام ستا بندګانو ته بیانولو او دې چې کوم دی په ما دا ظلم کړی نو الحمدلله بیا الله غیرتی بادشاه دی چې د دین په معامله کې ته جیل ته لاړې او تعالی کومه سزا میلاوي ان شاء الله العزیز دا سزا به پتا باندې اثر نه کوي الله پاک به تا ته چې کوم دی د دې سزا داسې بدلې درکړي په دنیا او آخرت باندې چې ته به په خپلو سترګو باندې وګورې د یو ورځ زندګي پکار ده د یو ورځ زندګي تیرول پکار دي خو د غیرت ټول عمر اتیا کاله شپېته کاله او د بې غیرتوب زندګي ټول لعنت شه په دې زندګۍ د غیرت یو منټ یا یو ګنټه یا یو ورځ بس دا د زمریانو زما عزتمندو علامه ده نو د الله یره به زړه کې راولو ټیک ده که نه چې په هر ځای کې یو په هر ځای کې یو ګناه ته ورنږدې کېږي کله د ګناه شوق جذبه زړه کې راوچتېږي نو وایه چې یو ورځ داسې را روانه ده الله مخې ته به ودرېږم چې چېرته د حق خبره دې واورېده کښېنه مه راپاسه ودرېږه ستا زړه ته چې کوم دی الله تعالی سوچ فکر درکړی الله در عقل درکړی چې زړه ته دې یو خبره پرېوته چې او دا خبره حقه ده پاسه بیا به وروسته نه ګوري